اکرم صاحب په دې پسې ماته هغه واقعه را یادېږي بالکل کهاني بالکل چې یو ټیچر په یو کلاس کې ماشومانو ته سبق وایي داسې وخت تېرېدو چې هغه ته د کلاس دغه سټوډنټان یعنې دغه جینکۍ چې کومې د هغې شاګردانې دي هغه ورپورې مذاق کوي او خندلې پسې چېرې تاسو واده ولې نه دی کړی تاسو واده ولې نه کوئ اوسه پورې واده نه دی شوی مذاق یې پسې کوو چې کله هغه پوه شو چې دا خو ما پسې خلک خاندي نو هغې ورته یو کهاني راونیوله د خپل ژوند د خپل ژوند کهاني ورته وراوروي او ورته وایي چې تاسو ته زه یو کهاني وایم تاسو ما ته لږ شان متوجه شئ هغه ورته وایي چې زما چې کله د پیدایش وشو دغه نه مخکې چې زما 15 خویندې وي یعنې زما د پلار 15 لوریانې وي او د مور مې 15 لوریانې وي چې کله دا 15 لوریانې وي نو هلک پکې نو پیدا شوی د 15 مسلسل پیدا شوی وي ټایم په ټایم باندې مطلب کال په کال هر څومره ټایم چې پکې لګېدلی خو وایي چې کله د دې داسې وخت راغی چې زما د والد صاحب د خپل کور والا ته ویل دمکي ورته ورکړه که دا ځل چېرته جینۍ راغله نو هغه به ګورې زه په دې کور کې نه پرېږدم د رب کارونو ته ګوره چې په شپږم ځل باندې هم جینۍ پیدا شو رب خپل څه وکړه چې کوم هغه غوښتل زمونږ رب غوښتل چې هغه کله وشو نو بیا جي څه ګوري چې کله دغه ځوان پوه شو یعنې دغه سړی پوه شو دغه خاوند پوه شو نو هغه داسې وکړه چې دغه جینۍ یوړه او چېرته په یو چوک کې اکرم صاحب پرېښوده د شپې جی مور دغه دې کې سوال کوي چې یا ربه زما په حالاتو باندې ورحمېږي دغه ماشومه به څنګه شپه تېرېږي اکرم صاحب په هغه ماشومه باندې شپه تېره شي په هغه چوک کې سهار له دغه ځوان ځي چېرته نو چې ورشي هغه جینۍ هماغه شان پرته وي ماشومه پرته وي هغه حالت کې په هغه لار باندې په هغه چوک کې پرته وي بیا یې راوړي چې راوړي د شپې بیا یو سی به دویمه شپه باندې هلته په هغه چوک کې کېږدي که د جینۍ څوک یوسي چې بله شپه تېره شي سهار روانې بیا هماغه جینۍ په هغه ځای باندې پرته وي چې کله هغه ځای کې پرته وي نو هغه بس ووایي چې یاره دا خو څوک نه وړي دا جینۍ واپس یې کور ته راوړو څو ورځې دا عمل وکړو خو بیا واپس یې راوړه کور ته را بالکل نو چې واپس کور ته راوړله نو بس داسې ویرېدو په زړه کې ورحمېدو چې یاره دا زه څه کوم دا خو بس رب کړي دي او په دې باندې زما شکر دی د خپل ځان سره اوس فکر پیدا شوی دی کله چې فکر پیدا شوی دی د دغه نه وروستو دا جینۍ په کور کې د شپږمه لور ده د دغه نه وروستو رب مهربانه ذات دی بیا ورله جي زامن ورکوي د دغه نه وروستو موقع په موقع باندې وخت په وخت باندې حتی دی چې کله زوی پیدا کېږي یو لور ورسره وفات کېږي اکرم صاحب چې زوی پیدا شي لور وفات شي لکه 15 زامن یې پیدا شو خو 15 لوریانې ورسره وفات شوې ټایم په ټایم باندې اکرم خان دغه جینۍ پاتې شوه کومه چې په چوک کې غورځېدله دمکي ورته میلاو شوې وه مطلب هغه 15 لوریانې چې کومې مخکې وي هغه خو د ځوانانو یعنې د هلکانو د پیدایش سره هغه د دنیا نه لاړې چې لاړې دغه یو جینۍ پاتې شوه چې کله دغه پاتې شوه نو بیا وخت تېرېږي چې هلکان غټ شو زلمی شو ودونه پکې وشو د هلکان لاړه حتی دا چې د دغه جینۍ او د دغه یعنې د دغه سړي کور والا وفات شوه د دې جینۍ مور وفات شوه چې کله وفات شو اکرم صاحب نو بیا دغه وخت تېرېږي کم پلار چې پاتې شو په کور کې نو پلار زوی په شو یعنې بوډا شو هغه ته د خدمت ضرورت دی اوس چې د خدمت ضرورت دی ورته نو دغه جینۍ چې کومه د چا خبره زیاتي وه چې په چوک کې پرېوته په تیاره کې پرېوته مطلب د یو لارې خزلې ته جوړه کړې وه چې ګزارلی والد صاحب هماغه والد صاحب خدمت ته ودرېده او بیا کم زامن چې وو یعنې 15 زامن چې پیدا شو هغه خو ودونه کړي دي د هغوی وخت خو تېرېدو او هغوی به جي چېرته کال پس یا سموده پس براتل د پلار تپوس به یې کوو خو دغه جینۍ ته د والد صاحب هغه خدمت ور په غاړه شو په دې کې جناب وخت تېرېدو چې کله وخت تېرېږي نو دغه پلار ورته وایي چې بچیه زه په خپلو کړو وړو باندې ډېر خپېمانه یم مطلب ما خو ستاسو سره ډېرې زیاتې کړې دي او ما ته تاسو معافي کوئ زما داسې ژوند دی چې اوس ما ته د خدمت ضرورت دی ما ته د دعا ضرورت دی محتاجه یم
دغه جینۍ ورته وایي چې بابا هغه د رب امتحان نو چې تاسو څه کول، زه ستاسو د خدمت دپاره پیدا کړی م، که تاسو ما سره هر څه کول خو دا خدمت رب ما ته سپارلی دی، ما ته پاتې شوی دی، زه ستاسو خدمت کوم او تر هغه دمه بیا کومه څو پورې چې زه ژوندی یم، څو پورې چې زما په بدن کې ساه وي نو زه به ستاسو دغه خدمت کوم. جناب هغه جواب ملاو شو چې زه ځکه واده نه کوم چې هغه کوم سټوډنټانې وي دغه میس، نو د هغه میس ته اکرم خان دغه کوم چې سبق وایي پړی کوي دا هماغه میس ته چې په لار کې والد صاحب ګزارلې وه چې دمکي ورته ملاو شو د مور د سایډ نه، نو وایي چې د دغه وجې نه زه واده ځکه نه کوم، زما والد صاحب ته زما د خدمت ضرورت دی. نو اکرم صاحب د دې موضوع زمونږ دا مقصد و چې مونږ ته څه نه څه توجه زمونږ راوګرځي او بیا دا موضوع سره تړلې دا کهاني لږه شان تړلې وه ورسره نمایي چې ستاسو توجه هم دې طرف ته راوګرځوم. رضا صاحب واقعي یو دردېدلې قیصه وه. هغه ماشومه چې پلار باندې زیاتي وه، پلار په لار کې غورځوله او څومره سنګدلي کوله. بلکل او د پلار په زړه کې دا ترس نه راته چې دا خو زما نه پیدا شوې ده، الله تعالی یو ګفټ راکړی، ما ته تحفه راکړې ده، خو بس الله تعالی هغه د حفاظت هغه ماشومې الله تعالی کو. نو زمونږ هم دا رزلټ راووته دې سټورۍ چې هر چا له پکار چې د خپلو چې الله تعالی وله زوی ورکړي که لور ورکړي، دا د الله تعالی خوښه ده او د ټونه زیات لور په خپل والدین خفه کېږي. بلکل